بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. آصف نثار غیاثي اجره کې بیا سره د خپل مېلمنو ستاسو خدمت کې حاضر دی. خبرې به کوو د هغه بدامنۍ د لهر د هغه بدامنۍ د واقعاتو چې کومې دا وخت د صوبه بالکل را چاپېره کړی دی تیزان او دا صوبه بالکل نیولې ده. ولې به نن د بدامنۍ وجوهات ولې نه کنټرول کېږي؟ بدامني ولې زیاتېږي؟ څه وجه ده؟ حکومت څه کوي؟ دا وخت د 13 ترمیم نه پس د امن و امان د قیام 90% ذمہوار مکمل طور باندې صوبایي حکومت ته. ټیک ده چې سرحدي علاقې سرحدونو باندې به فورسز وي، خو دنه چې څومره قیام امن دی هغه د صوبایي حکومت ایشو دی، د هغې سبجیکټ دی. ګورو به موږ دا چې آیا صوبایي حکومت دې سبجیکټ ته دې شعبې ته دې معاملې ته توجه ورکوي که نه ورکوي. ډیر زیات خلک په دې تنقید کوي، خلک په دې باندې د افسوس اظهار کوي چې صوبې کې غټ غټ د بدامنۍ واقعات وشي. بدامنۍ نه علاوه په سوات کې ډېره غټه حادثه وشوه. د خلکو دا ګیله ده، د سوات د ولس دا ګیله ده چې وزیر اعلی صاحب سره دومره ټایم نه و چې هغه ته لاړ شي. بیا د باجوړ چې کوم صورتحال دی سب ورځې وړاندې هلته اسسټنټ کمشنر ورسره تحصیلدار ورسره صوبیدار سره د نورو دوه ملګرو شهیدان شو. او بیا د عوامي نیشنل پارټۍ یو اهم لیډر مولانا خانزیب صاحب شهید شو. حالات هلته ډېر خراب شو، خو صوبایي حکومت ذمہ داران ای دومره ټایم ونه ویستو. خاص طور باندې چیف ایگزیکټیو چې کوم د صوبې دی په کار دا و چې دی هلته تللی وی او په کار دا و چې دی هلته د صوبایي کابینې یو هنګامي اجلاس طلب کړی وی. خو په دغه ورځو کې دی رخ و لاهور طرف ته او لاهور ته دی سله لاړه. په دې باندې هم خبرې کوو. موږ سره نن ملمانه دی سټوډیو کې موږ سره تشریف وروړی دی جناب عبدالواسع صاحب د جماعت اسلامی صوبه وسطی خیبر پختونخوا امیر دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مهرباني. پر ټلیفون لاین باندې به موږ سره د جمعیت علماء اسلام صوبایي ترجمان عبدالجلیل جان صاحب وی او زموږ صحافي تجزیه‌کارو کاشف الدین سید سره به موږ خبرې کوو. موږ به راځو ټول نه پهله عبدالواسع صاحب ته هغې نه دا تپوس کوو چې دا وخت د بدامنۍ چې کوم لهر روان دی واسع صاحب تاسو څه ګورئ چې د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې دا قیام امن تاسو ته چېرته پورته ښکاري که نه؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني، شکریه. دې وخت کې زموږ صوبه انتهایی شدید بدامنۍ کې ده. یو طرف ته د ترهګریو ته وایي، دهشتګردیو ته وایي، د هغې واقعیات دي، او بل طرف ته بیا په مختلفو علاقو کې د هغې علاقې په مناسبت باندې بدامني ده چې هغه چېرته په ښارونو کې دننه د سټریټ کرایم په نوم ده، چېرته د قتل و غارتګرۍ په نوم باندې ده. او د دې ټول لهر دا ټیم په ټیم باندې تازه کېږي. خو چې کله حکمرانان بې بسه وي او د حکمرانانو سره اختیار هم نه وي، نو د هغې یو بل حل دی چې هغه په کار د حکمرانان راوباسي چې لاړ شي او د هغه مظلومه خلکو سره د متاثرینو سره کینی ناسته وکړي او تسلي وله ورکړي او د هغې سره د یکجهتۍ یو اظهار وکړي. خو موږ ډېر زیات په دې باندې خفه شو چې زموږ په صوبه کې یو طرف ته د باجوړ د واقعاتو په شان غټ واقعات چې هغې کې د اسسټنټ کمشنر د هغې شهادت، بیا د مولانا خانزیب والا واقعه، او د دې نه مخکې زمونږ د جماعت اسلامي د ضلعي جنرال سیکرټري حمید صوفي چې د باجوړ د تاجرانو صدر و، هغه هم همدغه شانته کې واقعه کې هغه هم شهید شو. خو یو حکومتي نماینده ته دا توفیق نه وي. او بیا دا اوس چې کومه واقعه شوې وه چې ټول باجوړ قوم راووته، دوی په خپلو کې مشوره نه ده کړې، په وزیرستان کې، په خیبر کې، په هر ځای کې قومونه راوځي چې صوبایي حکومت هېڅ هم نشي کولی او د بې بسۍ اظهار کوي. نو بیا په کار دا ده چې صرف لاړ شي او د هغې سره هلته کښېني. خلک به ووایي چې او زمونږ مشرانو زمونږ په سر باندې لاس کېښود، د غم او د تکلیف په وخت کې زمونږ سره د یکجهتۍ اظهار وکړو، خو د هغې په ځای باندې زمونږ د حکومت ترجیحات څه دي؟ زما په خیال چې کوم ترجیحات دي، تاسو میډیا وګورئ، ګوره سړک جوړول د حکومت ترجیح ده، هغې له به ډېر زور ورکوي. په میډیا کې به راځي چې سړک هم جوړ کړو، ټرانسفارمر مو ولګو، د هغې سره به د وزیر صاحب MNA تصویر د ټرانسفارمر سره لګېدلی. خو چې کله د امن و امان خبره راشي، نو په اجلاسونو کې، په اخباري بیاناتو کې، یا د ټي وي او د سوشل میډیا په سټیټمنټس کې د هغې ذکر راځي، خو پریکټیکلي د هغې دپاره څه اقدامات پکار دي د هغې چېرته تذکره هم نه او عملي اقدامات موږ هم نه لیدل
ولیدل چې دا سیس کم شي دا ورځ ته ورځه سیوا کېږي وجوهات یې ډېر دي په هغې باندې به خبره کوو انشاءالله. زه همدغه ته راتلل غواړم تاسو څه ګورئ چې یو خو هغه ترهګري ده دهشتګردي ده چې کم کې ده کالعدم ټي ټي پي یا د هغې کسان شامل دي یو د روټین بدامني ده وجوهات تاسو په خیال د دې 3-4 غټ وجوهات څه دي د صوبایي حکومت د غفلت که پکې مونږ شامل کو خو په ټاپ وي نور داسې 2-3 وجوهات څه دي او بیا تاسو په خیال فوري طور باندې دغه وخت کې څه پکار دي ځکه چې یو طرف ته مونږ ګورو چې کم فورسز دي ای خو لګیا دي اپریشن مو کې ای پلم قرباني ورکوي او نن غالبا باجوړ کې داوا شوې ده چې د فورسز یو 2-3 کسان یې بوتلي دي او دا چې افغانستان ته اړولي دي یا سمثینګ څه داسې کړي نو سیول انتظامیه او صوبایي حکومت ولې خپل کردار نه ادا کوي وجوهات څه دي؟ لکه لومبۍ خبره خو دا ده چې د صوبایي حکومت وغواړي او دا په خپلو ترجیحاتو کې شامل کړي او د دې باندې یو خصوصي د کیبنټ اجلاس وشي ان د کابینې یو اجلاس خو پکار ده که دومره غټ واقعات وشو په باجوړ کې نه په پېښور کې دي وکړي چې موږ د کیبنټ دا اجلاس وکړو په هغه اجلاس کې یو موږ د دې موږ غندنه وکړه او دویم دا چې موږ عملي طور د خلکو د تحفظ دپاره څه اقدامات وکړه د پاکستان د آئین د آرټیکل 9 مطابق هر شهري تحفظ او دغه حفاظت دا د پاکستان د حکومت ذمہداري ده او څنګه چې تاسو وویلې چې د 13 ترمیم نه پس صوبایي اختیارات چونکې سیوا شوي دي نو په صوبه کې مکمل طور د دې سره اختیارات هم موجود دي فورسز هم موجود دي ادارې موجود دي هر قسمه سہولیات هم موجود دي د هغې باوجود چې زموږ په صوبه کې امن نه راځي نو زما خیال دی چې یو خو د دې په ترجیحاتو کې دا خبره نشته دویمه خبره دا ده چې د دې کوم عوامل دي نو هغه مدرول پکار دي که د بارډر صورتحال دی په بارډر باندې فینسز شته دی په بارډر باندې باړ ولګېد د هغې نه پس بیا د بارډر د طرف نه چې کوم کاروایانې کېږي چې په هغې کې زموږ د فورسز هم نقصان دی د عوامو هم نقصان دی او په هغې کاروایانو په نتیجه کې زموږ په قوم کې یو انتهایی د خوف او د بدامنۍ هغه فضا ده چې د عام سړی خپل ځان محفوظ نه ګڼي دغه شانته کې د دې سره سره زموږ په دې علاقو کې که تاسو وګورئ په ښارونو کې یو بل سیز چې کوم د منشیاتو په صورت کې راغلی دی چې هغې ته آیس وایي د آیس وبا او د منشیاتو وبا هغې په دې لوکل سطح باندې چې کوم د کرایم په ریشو کې اضافه شوې ده زما خیال دی چې ټاپ اف د لیست په هغې کې آیس دی په هغې کې منشیات دي د هغې په وجه باندې د موبایل سنیچنګ دی سټریټ کرایمز دي د خلکو نه په لارو کې شوکې کېږي د دې سره سره د دې سټریټ کرایم کې د صوبایي حکومت یا د فورسز یا د هغې د کنټرول کولو د هغې څه اختیار دی بل دا چې کوم خلک دا کار کوي هغه د بل ځای نه دي راغلي زموږ په دې صوبه کې موجود دي په هره ضلع کې موجود دي هغه د ضلعې فورسز ته معلوم هم دي ولې د هغې خلاف کاروایي نه کېږي د هغې چې دا کمې پیسې ګټي او د هغې پیسو په بنیاد دا خلک بیا سبا دومره انفلوئنس حاصل کړي چې د حکومت د ایوانونو پورې د هغې اثر نو دا لکه دا یو بله وجه ده او هغه منشیات اوس صرف د بې تعلیمه خلکو دپاره نه دي هغه منشیات اوس زمونږ د یونیورسټو او تعلیمي ادارې متاثره کړي دغه شان زمونږ د کیل کود میدانونه خو په نشي حساب دي په دې ټوله غټه غټه آبادۍ کې چېرته پراپر د کیل کود میدانونه نشته دا حکومت چې د یوت په نوم راغلی او د یوت د ایجنډۍ په نوم راغلی په کار دا وه چې په دې تیر 11 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې یو زبردست قسمه نیټورک دی د کیل کود جوړ کړی وی بل بېروزګاري چې کله راشي نو بیا انسان مجبوری چې هر هغه کار ته هغې لاس اچوي چې د کوم ځای نه د هغه د معاش پوره کېدی شي چې موږ 1000 د لوبو میدانونو یو پراجیکټ راوړی وی او موږ هر ضلع کې هر تحصیل کې هر یونین کونسل کې میدان جوړ کړی دی نو دا واقعي د میدانونو نشته یاره زما په علم کې خو نشته دی زموږ خو په صوبه کې ګرځو را ګرځو نوجوانان چېرته لوبې کوي چې کله تماکو ختم شي په هغه پټي کې کوي چې جوار ختم شي په هغه پټي کې کوي بیا داسې لوبې کوي او داسې ګیمونه کوي چې هغه لږ ځای نیسي نو دا د 1000 ګراونډونه یا په هر یونین کونسل کې ګراوند د دې خو تصور نشته زموږ په صوبه کې بلکې چې کوم د تعلیمي ادارو هغه پلی ګراونډز دي نو عملاً هغه هم د پبلک نوجوانانو دپاره مازدیګر ټایم کې اوس بند شوي دي چې یار دلته مه راځئ بس دا د تعلیمي ادارې پورې حالانکې پلی ګراونډ د ټولو خلکو دپاره په کار ده چې په هغې کې هلکان راځي نوجوانان راځي ګیمونه کوي نو دا واړه واړه څیزونه دي خو دا زموږ په دې معاشره باندې چې کوم سټرس جوړ دی یا کوم تناو دی په معاشره کې د هغې نه پس چې کوم په خلکو کې د عدم برداشت ماده راغلې ده نو دا د هغې څیزونو دپاره بنیاد دی ګویا تاسو دا وایئ چې
کم یوت دی له ووټ ورکو او د یوت په نوم باندې دی دا ټول سیاست وکړو نو هغه یوت ته نه روزګار شته او نه د لوبو سهولیات شته بالکل همدغسې ده چې د یوت په ناره باندې یوت څه غواړي ګوره یوت چې دی نو هغه وایي چې یوت 3 ایز غواړي په هغې کې ایجوکیشن دی په هغې کې امپلایمنټ دی په هغې کې انګیجمنټ دی مصروفیت غواړي دا دې درې واړو کې که یو دی تعلیم څه صورت حال دی تعلیم دومره ګران شو چې پبلک سیکټر کې یونیورسټۍ دي سرکاري یونیورسټۍ دي هغه سرکاري یونیورسټو کې فیسونه د پرایویټ یونیورسټو برابر شوي تقریبا دومره زیات شو معیار هم پرېوتی د هغې چې کوم ټیچرز دي معیار په دې وجه پرېوتی هغې ته تحفظ نشته د ټیچرز خپلې مسلې دي ښه دا چې کومې غټې یونیورسټۍ دي پخوانۍ یونیورسټۍ دي هلته چې کوم ټیچرز ټول ژوند تېر کړی دی اوس هغې ته پنشن نه میلاویږي دې نه د دې ترجیحاتو پته لګي دا هایر ایجوکیشن اوس د صوبایي حکومت ماتات دی نو دغه شانته کې تعلیم بیړۍ غرقه کړه بیا د کھیل کود چې کوم د نوجوانانو مصروفیت دی هغه مصروفیت هم دغه حال دی او د روزګار خو زموږ په صوبه کې یو لوی بېروزګارۍ لهر دی ټول نه لوی روزګار خلکو ته دا دی چې یاره بهر د تلو دپاره کوشش وکړي او بهر لاړ شي عبدالواسع صاحب یو ما غالبا پرون به اخبار کتو نو د یو اخبار فرنٹ پیج بیک پیج باندې د قتل او غارتګرۍ چې کم خبرونه چاپ وو نو اصل ما ذهن کې راغه په ورځ د خبرونو تعداد ډېر زیات و ما چې وشمارل په ورځ باندې کم چې اخباري رپورټ قتل او غارتګرۍ ده تقریبا 50 یعنی چې کم اخبار کې رپورټ شوي دي 50 کسان یو بل قتل کړي دي رو خور یعنی نږدې رشي دي د معاشرې کې دا دومره زیات چې د تشدد دا ولې راغلی دی آیا د دې وجم سیاست بېروزګاري دا پښتون معاشره لکه ډېر زیات تشدد طرف ته روانه شوې ده د دې څه وجه ده یو خو دا ده که نه چې زموږ د اوسنی کوم حکومت دی یا د صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت ټول به یاد کړو یا زموږ مجموعي مزاج د عوامو دا تاسو چې کوم ته قتل او غارتګري وایي دا ګوره اوس پکې خلک نه حسابوي دیغه اوس خلک دا وایي چې یاره چېرته غټه دماکه به کېږي یا به های لیول ټارګټ کیلینګ کېږي یا به یو داسې واقعه کېږي چې د هغې واقعې په بنیاد باندې به خلک راپاسي او یو جلسه جلوس به کوي دغې ته خلک دهشتګردي وایي دغې ته ترهګري وایي دغې ته بدامني وایي دا چې د معمول مطابق لکه هغه ورځ په مردان کې په یو شپه کې 3 کسان ویشتلی شو نو خلک دا نه وایي چې ویره خپله څه دښمني به وي ولې خلکو قانون په لاس کې واخیسته د دې یو وجه خو دا ده چې ګوره د قانون نفاذ امپلیمنټیشن هغه نشته لا قانونیت دی خلک نه یریږي خوف نشته چې قانون به په حرکت کې راشي او هغه به ماله سزا راکړي او یو د دې سره سره زمونږ چې کوم دا د عدالتونو نظام دی چې فیصلې ډیلې کېږي ضمانتونه کېږي واقعه به شوي او د هغې باوجود به هغه سړي ته تحفظ میلاویږي نو د خلکو کې بولډنس راځي بل دا چې زمونږ په دې معاشره کې د خلکو چې کوم د سټرس جوړ شوی دی د هغې ډېر وجوهات دي د هغې وجه مهنګایي هم ده د هغې وجه د بجلي بیلونه هم دي د هغې وجه د ګیس بیلونه هم دي د هغې وجه چې دی نو هغه د ماشومانو سبق هم دی یعنې یو سړی چې د هغه 50,000 او 60,000 روپۍ تنخواهي د هغه یو بچی په یونیورسټۍ کې سبق وایي یو په کالج کې سبق وایي بیا د هغه فیسونه راځي دا ټولې خبرې چې رایوځای کړي نو په خلکو کې یو عدم برداشت راغلی دی او د دې عدم برداشت د ختمولو لپاره اقدامات خو به حکومت کوي چې طالب علمانو ته وظیفه میلاو شي طالب علمانو ته د کیل کود ځای میلاو شي بجلی ارزانه شي زموږ په صوبه کې ارزانه بجلی پیدا کېږي ولې په موږ باندې ګرانه خرڅېږي زموږ په صوبه کې بجلی ډېره پیدا کېږي ولې لوډ شیډنګ دی او اوس خو خلک وایي چې ښه ده لوډ شیډنګ دی چې دا بیلونه را باندې کم راځي که دا بیلونه ډېر وي او لوډ شیډنګ نه وي نو دا بیلونه به موږ د کم ځای نه ورکولی یعنې دا څومره د ظلم نظام دی چې د 200 یونټو پورې یو بل دی د 200 نه پس بیا بل دی او چې څومره سیوا کېږي نو بیا به ستا ته فی یونټ بجلی ګرانېږي او هغه به دې حد ته ورسي چې بیا به ستا د وس هم نه نو بیا به خلک خودکشي هم کوي بیا بالکل بیا به بل سړي ګزار هم کوي بیا به د خپل خېټې د ډکولو دپاره هغه انفیر مینز هم کوي ابه شوک هم کوي ابه په لار کې هم کینی دا ټولې خبرې په هغې کې شامل دي همدغه سره زما یو تړلی سوال دی ما سموده وړاندې د جماعت اسلامي هند متعلق یو خبر پړاو کړی وی ملما به یو فارغ کوجي جلیل جان صاحب موږ سره په لاین باندې دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جلیل جان صاحب تاسو پېښور کې ناست هم یې او تاسو تعلق جماعت نه علاوه بزنس کمیونټي سره هم دی نو دا چې کوم د بدامنۍ شیزونه وي په دې باندې به ظاهره ده لکه
تاسو نظر زیات په دی وی چې سرمایه‌کاری متاثر کیږي سګوري چې دا وخت صوبې کې دا کم حالات د باجوړ نواله تر وزیرستان پورې نو د صوبایي حکومت دلچسپي کم ځای کې ده تاسو ته دغه معاملات او دغه لهر کابو کولو کې د صوبایي حکومت لاس کاری تاسو دا غنی چې صوبایي حکومت د کې ډېر خرول پلی کې لګیا دي او حالات کابو کول د لپاره کوششونه شروع کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم اصل مثال بھائی د چل دی چې 200 کال راځي د دې حکومت جی او دغه حکومت دا پر فقط حکومت یا نمخان حکومت یا د دې حکومت په دې حکومت کې د سکیورټي مسلې څخه زیات شوي دي موږ اوس چمبر کې ناس موږ ته اسلام آباد نه انویسټر نه راځي خبر کړه اسلام آباد نه اچھا ضرورت د فارنر انویسټر ضرورت دی فارنر راشي هغه اسلام آباد کې معاملات دي چې علاج دلته د خبر ان او سی هغه ته نه ملایي د خبر ان او سی هغه ته نه ملایي زما په خبر کې کارخانه بند شي یو خپل سرمایه دوبۍ ته قطر ته دې طرف منتقل کړل الته کمپنیانه ځان ته رجسټر کړل موږ ته منسٹر صاحب اورنګزیب ویل چې پاکستان بار ملکونو ایلیمنٹ سټیټ راځي پاکستان ډیر روانه ده لیکن دا نه وایي چې پاکستان نه څنګه په خبر نه تاسو به نه څنګه پیسې لاړه اصل نه تاسو په دې باندې لګ تاسو روشنی واچوي چې تاسو د منسټرانو خبره اوري د وزیر خزانه چې پیسې راځي ډیر بار نه جی لیکن لاړه څنګه کارخانه څنګه بند شوي ټیکسونه تر ټیکسونه لګای نه جل جان سے په دې مملک پوي کوي باجوړ کوم خبره وکړو باجوړ کې ستاسو د پارټای باندې ډېرې حملې شوې دي بیا د جماعت اسلامي باندې شوې دي ان پی م ټارګټ شو سو وجه دا په د ټول معاملې کې کچلو موږ زړې خبرې نه کو نوې خبرې وو کو چې د کال یو نیم کال نه دا کم صوبایي حکومت بر سر اقتدار دی امن او امان چې دی هغه صوبایي ایشو دی تر اوسه پورې دا افغان خلک ظاهري چې وزیر اعلی صاحب دومره ټایم ونويستو چې هغه لاړ شي باجوړ ته کم از کم هزار یکجهتیو کی سګوري چې دا صورتحال کدا سی وی نو د دې بعد صوبې د خلک کم قسم قیمت ادا کوي بیا اصل نصر صاحب تحریکونه پارټیانه چلی حکومتونو نه چلی جو حکومت پاتې کی بل حکومت خلاف تاریخ نه چلی دا په 73 سال تاریخ کې د نه شوی یو حکومت پاتې کی او بل حکومت خلاف تاریخ چلی همدا څه ده تاریخونه پارټي چلی پارټي بیا پارټي چلی نو هغه سکال د پاره چلی او جی د دې خو یو کاز دی چې 804 نمبر کې دی ریاشي دا کاز دی کاز باندې دی کنه د لیډران خو ټول عمر جیل ته ځي د نېشنل پارټي او د جمعیت العلماء او د نوٹ پارټو والا ورسونه ودا جیل تیر کړي تا اوس پیزه کال او لاس کال جیلونه تیر کړي دي دغه خلا 2 کال شوی نو کاز خدا نه دی کاز دا دی چې ته یو میشن وچت کې عوامو د پاره ملک د پاره ملک د تعلیمیت د پاره ایت د بلدستیا لپاره پارلیمنت د پاره او بیا صوبه کې د امن او امان د پاره یو आवाज وچت کا او د صوبې حقوق د پاره आवाज وچت کا د تقاض وي نو ما مېشه دا خبره کوم چې تاریخونه پټه چړای پارټیستا پارټي تاریخ چړای دیکھو وزیر اعلی تو کم کوي او ډنډماري زیات کوي ډرامه بازی زیات کوي لشکر والی ګوره باجوړ ته دومره لوی واقعیا وشو واقعیا وشو او دی لاهور ته څه لپاره چې الته عیسایه ده غټه عیسایه ده نو مطلب دا چې دا خلک ویني کنه دا سيزونه نه نو دا د حواله سره زمون بعضی ملګری دا ګیلم کوي چې را بلکې غالبا د پروند مولانا صاحب هم یو بیان راغلی 400 کې چاته تپوسو کو د اپوزیشن چې را عدم اعتماد یا فلانو مولانا صاحب چې اپوزیشن کم دی دلته اپوزیشن کې منځ کې دومره انتشار دی نو تاسو غنی دا نه چې د اپوزیشن دا انتشار هم د دې مضبوطوالي کې یو کردار ادا کوي نو مولانا صاحب دا ویل چې د اپوزیشن ار یو فیصله د مسلم لیگ او د خلکو فیصله د پی ټی آی حکومت ته تمام ورکول یو معنی ده اچھا تقویت ملایوي داغي فیصله سره د پی ټی آی ته تقویت ملایوي لګیا دی لګیا د رسپرزه کمزور کیږي نن تاسو کو په د الیکشن کمیشن کې د دې د مرضی فیصله وشو مثال خبره اوس د میتوما سبا ای کورټ د ای کورټ ته وځي بیا سپریم کورټ کې نو دا شی نورم خراب شو نه دا نوې فیصله سره هغه نه فیصله تا چې موږ سیټ واخلو د دې ته ورکو کا تاسو نه یو سیټ واخیستو موږ نه یو سیټ واخیستو
اقلیت سیټ باندې وي دا هغه کو تاسو وکړو چې تاسو د سیټ دا غیر نو تاسو اراده داشته چې کوټ له بځای هاي کورټ ته سپریم کورټ ته وسوه مخه چې جزا کوي بل دا چې په د وزیر اعلی نه تاسو کوی تاسو په 2 کالو کې یا یو نیم کال کې دا ایپیسی راغوته دا په صوبې یا صوبې کې د امن لپاره یا صوبې کې د سکیورټي لپاره جلی جان صاحب تاسو خو د ایپیسی خبرې کوي د عبدالواسع صاحب موږ سره سټوډیو کې ناشته هغه وایي چې تر اوسه پورې لا د کابینه چرته اجلاس دي د امن او امان معاملې باندې نه راغوته نه دې کړي امن او امان په پریکټ کې پور باندې کا دې څه کوي عوام باندې سوال واقع وشو او جی نو چې په سوالو کو چې دا ولې هلو ما وینا جی 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 سوال واقع وشو تاسو سوالو کو تاسو د سوال واقع باندې څه هغه ویولې زه تمبو ته لګوم او دا خبرې دیم داسې کنه غیر سنجیده سره کوم ځای لا شوی دی په دې حواله باندې بیا مولانا سر دا ویل چې ووټ اف کانفیډنس راځي نو په دې پارټي کې دنه راشي او پارټي کې دنه حالات داسې جوړیږي لګیا دي او جلجان صاحب یو سوال بس تاسو نه بس دا کوم اخري چې صوبې کې د کرپشن حواله سره لکه خبرې ډېرې کېدې خو اوس خو نیب باقاعده متحرک شو او اعظم سواتی سره د صوبای کابینه یو بل غړی ډاکټر امجد ته هم نوټس ورکړی دی او دواړه راغوښتي دي سګوري واقعي دومره کرپشن دی صوبې کې روان دی چې اوس نه پکې مداخلت کوي لګیا دی اصل نشال صاحب دا څومره کرپشن چې ښکارا شوی دی اپوزیشن یو قسم نه ښکارا کړی دا ټول د پی ټی آی ملګرو ښکارا کړی بالکل شکیل خان نو ویلي چې کرپشن کیږي او سپیکر صاحب on the spot assembly committee اجلاس کې ویلي دي بالکل او کمیټه اجلاس او هغه ویلي چې یہ 50 ارب کی نہیں ہے یہ 400 500 ارب کی کرپشن ہے نو دا هو د پوزیشن والا خبره خو تنقید والا خبره خو نه دا یو فیکټ دی فیکټ چې د دې کرپشن کړي دی د 10 کالو کرپشن به اوس روزي بعد په دې والا باندې نیب کا ایکشن واغسنو هغه د کوهستان کما سلسله دا داغي کړه دا یو کوهستان کې کوم کرپشن شوی دی داغه کم برآمدګي شوی دا هغه برآمدګي په بنیاد باندې د منصره چونکه کوهستان او منصره جوګ دا نو هغه حساب سره دی سره اعظم سواته اخیری جلی جان صاحب اخیری سوال به ما هم دا وی چې اپوزیشن د کرپشن د معاملې چې څنګه پی ټی آی د کرپشن یو بیانیه جوړه کا 13 کالو کې اپوزیشن ولې دلته د کرپشن د معاملې یو بیانیه کې ولې نشي بدلولې تاسو دا ایشو ولې نو چتوي پکار دا وا چې دا بازي غټ سکینډل تاسو راويسته وي اپوزیشن پارټو راويسته وي نو دې کې هم تاسو خو بیا ناکام یې کنه ګورې اپوزیشن د وخت کې تاسو ټول نجات وګورئ اجاز خان او کوهستان والا زموږ سجاد الله جی دا ټول عدنان وزیر دادرې د کرپشن په حواله په اسمبلی په فلور کې کوم هغه انکشافات کړي بیا د پیپل پارټي والا کوم ممبر دی هغه کړی دی هغه خپل وس هغه کړی خو یو تاریخ دا والا خبره ټیک دی چې یو تاریخ شکل ورته نه دی تاریخ شکل ورکول وکاو چې څنګه کرپشن او چې یو نیریټیو خو جوړ شي کنه یو نیریټیو جوړ شي دا دیوا سونه او دیوا نیریټیو جوړ وکاو د موږ خلاف او اوس د دیوا جراغل نو دی اوس لکه دا وایي چې دا دروغ دی او دا د سې دی او دا د سې دی بهرحال دا ول خبره دې تاسو سره اتفاق کوم چې څومره هایلایټ کوم او دا پکړ ډېر مننه جلی جان صاحب د ټایم ورکولو خوشاله اوسئ جی عبدالواسع صاحب زما به تاسو نه هم دغه سوالي کده کرپشن کده موږ د معاملې روچته کو نو تاسو ټول دا کتلی دي چې دی پی ټی آی هم د دې کرپشن دا لفظ لکه ډیر ښه ځان د پاره کېش کو او دا لفظ ډیر مخکې بوتلو ولې دلته سیاسي پارټي زمونږه هم دغه شی د دې خلاف استعمال نکړي شو یو خدای چې زموږ په صوبه کې دا کوم کرپشن روان دی نو دا کرپشن د اربون روپو نه کم خبره نه کیږي په هر ضلع کې چې شروع کیږي دا اوس نوې خبره چې کومه د ایشین ډیولپمنٹ بینک چلیږي 32 ارب روپو دا بالکل نوې خبره ده پاغي کوم د کرپشن د ګیلپ سروې چې نن کوم راغلي دا پاغي کې کوم حالات دي
زما خیال دی چې کومې ګوره پولیټیکل پارټۍ دي نو دا پولیټیکل پارټۍ په وفاق کې په حکومت کې هم دي او په هغې باندې ځان له د کرپشن داغونه دي نو چېرته هم لکه یو سړی چې په هغه باندې په خپله دغه لمن ککړی نو هغه به د بل کرپټ سړي سره څنګه حساب کتاب وکړي نو زما دا خیال دی چې دوی چېرته هم دا کار نشي کولی په دې کرپشن حوالې سره بس هغه خلک خبره کوي چې د هغې خپلې لمنې د کرپشن نه پاکي نو مسله زموږ د صوبایي د چې کوم اپوزیشن په اسمبلی کې موجود دی همدا اپوزیشن په مرکز کې په حکومت کې دی او دې اپوزیشن په مرکز کې هم دې رسې په پویو وینځلې شوي نه دي بلکې دې کرپشن کړی دی په کرپشن کې ملوث دي دا اوس د سینټ الیکشن نه روان دی کومو خلکو له پاټو ټیکټونه ورکړه هره پارټۍ یو هغه سړي له ټیکټ ورکوي چې څه پیسې ورسره وي د خپل خلک او د هر چا سره خپل ATM دی او هغه ATM چې دی هغه به د دې پیمنټ کوي او خپل ممبران د محفوظ ساتلو دپاره به دا طریقه خلکو اوس خپله کړې ده چې یو مالدار سړي له پکې ټیکټ ورکړي چې دا ممبران رانه نور څوک واندلي خو دا چې کله الیکشن وشي نو پته به ولګي چې څومره خلک خرڅېږي او څومره خلک چې دی نو هغه خپل ځان او خپل ایمان بچ پاتې کولی شي موږ وختي خبره کوله د پښتون معاشرې کې د تشدد نو ما دا ذکر کولو چې جماعت اسلامي هند حوالې سره ما سموده وړاندې یو دغه ځای اخبار کې پړه کړي چېرته هغې ډېر ښه تحریک شروع کړی و یو ښار کې غالبا د منشیاتو خلاف ډېر زبردست یو طریقې سره ما په هغې باندې په هغه ورځو کې یو کالم هم لیکلی نو ستاسو جماعت چې یو منظم جماعت دی او زما خیال دی چې په پاکستان کې داسې منظم جماعت مونږ ته بل نه ښکاري نو تاسو آیا د هغه تجربه تاسو ولې نه کوئ چې کوم هلته کېږي دا سوشل ریفارمز دپاره اصلاح دپاره هم تاسو اراده لرئ چې تاسو یو دغه شروع کړئ د نوجوانان د دې دغه نه بچ شي موږ په دې خپله صوبه کې وسطي صوبه کې د آیس او د منشیاتو خلاف د جماعت اسلامي یوت تحت اکټیویټیز شروع کړي موږ آغاز د مردان ضلع نه کړی دی په مردان ضلع کې موږ په هر NCVC باندې د نوجوانانو جرګې کو چې په هغې کې مشران هم ناست دي لومبی فیز زموږ اویرنس دی چې خپل مشران هم اویر کو نوجوانان اویر کو او د هغې چې کوم نقصانات دي د هغې نه معاشره خبر کو او په دې سلسله کې موږ د پولیس انتظامیې سره ملاقاتونه کوو ایجوټیشن طرف ته فلحال نه ځو بلکې فلحال موږ آغاز د دې نه کړی د مردان ضلع مو ایز ا پایلټ پروجیکټ د هغې آغاز کړی دی او د هغې نه پس به انشاءالله په دې ټول خیبر پښتونخوا وسطي کې په پیښور صوابۍ نوخار چارسده مومن خیبر په دې کې به موږ انشاءالله دا کمپین منظم کوو او بیا به ورسره دا باقي صوبې ته او باقي ملک ته هم خورو زموږ دې وخت کې د عوامي کمیټو د قیام فیصله شوې ده مرکزي سطح باندې په هغې کې غالبا چې دویمه نقطه د هغې د کارونو چې کومه ده هغه صرف د منشیاتو خلاف کمپین دی دا ټول پاکستان کې به کوو انشاءالله عوامي کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي ورونه چېرته ده اسف نثار یې که نه جاو جی آو ګوهر نه سره یم ټول پلان ده جی جی او مننه تاسو ته په حاله ده تاسو आवाज کلیر نه راځي تاسو څه ویل غواړئ جی هلو لاین ډراپ شو واسه صاحب زمونږ ملک کې سیاسي جماعتونو باندې یو تنقید دا کېږي لکه موږ خو اکثر دا ګیله کوو چې جی اسټابلیشمنټ دا وکړو جی مارشل لا ولګېده سیاسي جماعتونو باندې دا الزام دی چې د سیاسي جماعتونو کې دننه هم جمهوریت نشته دی او په اکثر سیاسي جماعتونو کې فیصلې مخصوص خلک کوي او مخصوص خاندانونه په سیاسي جماعتونو باندې قابض دي دغه شی تاسو څه ګڼئ چې د خلکو اعتقاد او یقین په جمهوری نظام او په خصوصي توګه په پارلیماني نظام باندې دا څومره په دې اثر لړ کوي داسې ده چې پولیټیکل پارټو کې زما خیال دی چې جماعت اسلامي نه علاوه ماته یو پولیټیکل پارټي داسې نه ښکاري چې هغه د خانداني اثر رسوخ نه بهري په هر پولیټیکل پارټۍ کې چې انتخابات کیږي هم خو برسابرس په هغې باندې د یو پولیټیکل خاندان یا د یو فرد یا د هغې د فیملی پوره قبضه ده او نسل در نسل هغه را روان دي د دې سره چې کوم عام نوجوانان دي یا عام کم خلک دی هغه چې کله په پولیټیکل پارټۍ کې خپل مستقبل نه ویني
نو بیا په هغه پولیټیکل پارټي کې یو حد پورې خوځي خو هغې نه مخکې نشي تللی. موږ دا وایو چې کم خلک د ملک د جمهوریت خبره کوي نو په خپلو پارټو کې ولې جمهوریت نه راولي چې په خپلو پارټو کې موږ جمهوریت راولو په خپلو پارټو کې زموږ په پارټو کې جمهوریت راشي خو دې دپاره به دا کار وڅوک کې دا پولیټیکل پارټۍ کوي هغې په ملک کې خو جمهوریت غواړي خو په خپله پارټۍ کې جمهوریت ته تیار نه دي ځکه چې لاندې نه به بیا خلک داسې راوچت شي چې به ورکړي او هغه به بیا په پارټۍ کې ځای نیسي نو هغې ته څوک نه دي تیار. زما خیال دا ډېر یو غټ فیلیر دی او په دې باندې الیکشن کمیشن لا باقاعده کاروایانې په کار دي سره اختیار موجود دی الیکشن کمیشن سره مکمل اختیار موجود دی چې کوم پارټو کې الیکشن کېږي په کار چې هغه دی ابزرو کړي چې په کوم پیمانه باندې او کومه طریقه باندې دا الیکشن روان دی او کېږي آیا واقعي دا الیکشن دی که داسې الیکشن دی او دوی ولې د الیکشن نوم ورکړی دی. ورسره مونږ چې کوم زموږ مین ټاپک دی د امن و امان دې لړ کې یو سوال دا موچتېږي یا ګیله دا کېږي چې کوم زمونږ بارډر باندې دا یو عوامي کال ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سر صاحب ته پروډوسر صاحب ته عبدالواسع صاحب ته ټول ته ډېر سلامونه وي. مننه. وعلیکم السلام. وای کني تاسو سره دا سوال غواړي مو دا راي دا کرا سمندر کې سمندر د تکوزي کې بنداو په دوه خبرو باندې عبدالواسع صاحب واغېدو عبدالجلیل جان صاحب واغېدو جی د سن 1973 آئین بحال عملی شي ویم چې کوله 72-63 آئین کې اضافه دیندوره مندوره خلک چې کوله با اخلاقه روشي په صوبې کې په مرکز انشاءالله پاکستان دا 70 سال وشو ارد بحال کېږي منشیات با ختم کېږي بېروزګارۍ با ختم کېږي بیرونی پالیسۍ اندرونی پالیسۍ د څومره شیان دي که نه دا به ارد بیا ختم کېږي او که چېرته آئین بحال شه آئین نه بحال کېږي دیندوره مندوره خلک نه راځي بېدینه خلک چې کوم د ملک مرکزي وي که صوبایي دا نشي ټیکول. ټیک ده جی ټیک ده زبردست واقع چې دا کې بند کو سمندري په کوزه کې بند کو خو زما خیال دغه مطالبه خو د جماعت اسلامي خو په دې مطالبه باندې غالبا یو ځل بایکاټ هم کړی دی دا بایکاټ ډېر درون قیمت هم بیا ادا کړی دی غالبا 97 الیکشنو چې په 72 سر باندې تاسو بایکاټ کړی. اصل کې داسې ده که نه ګوره قوانین خو پاکستان کې هیڅ کمی نشته ګوره چې که بلډینګ لاز وګورې بالکل د انټرنیشنل سټینډرډ مطابق دي که د انفراسټرکچر وګورې بهترین انټرنیشنل سټینډرډ مطابق دي دغه شانته کې د پاکستان آئین که وګورې دا کومو خلکو جوړ کړی کوم مشرانو یعنې هغه د دې بالکل کریم وره د پاکستان د سیاست هغه خلکو د 73 آئین جوړ کړی 73 آئین هغه میثاق دی چې د عمل ورباندې راروغ دی او رایوځی دی. مسله خو د امپلیمنټیشن ده مسله خو د سیاستدانانو د نااهلۍ ده مسله خو د کرپشن ده مسله خو د عوامو د حقوقو باندې ډاکې اچولو ده مسله د عوامو ته د عدم تحفظ د احساس ده د بېروزګارۍ ده یعنې چې په دې قوانینو باندې عمل درآمد شروع شي خو د عمل به ګورې ګلزار شي حالات به لکه بهتر شي. جی یو بل عوامي کال دی موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجی سو خبرې کوي کوم ځای نه تعارف لګو کوي کنه زه نو شروان خبرې کوم د عمر زونه جی خاجي وای کنه نو شروان به څه ویل غواړي تاسو سره مرګرو ته سلام کوم تاسو ډېر خپل ګټورې خبره ترې روانې کړې دي و عمر دې تاسو په خلک کې او کالران هم داسې راشي په دا باندې اصل خبره دا جی زه لکه دا خبره سره کوم چې لکه مطلب دا دی زموږ پاکستان خو لکه په نوم باندې جمهوریت دی که نه جی خو دې کې اوچه بدماشي ده لکه مطلب دا دی چې هغه جمهوریت کله الیکشن وي کله چې کوم دغه وي نو په هغې کې چې کوم بیا لکه مطلب دا دی چې کوم پولینګ سټیشنو باندې کومې دانګۍ پکې وشي کوم شرمور پردول پکې وشي هغه بیا لکه مطلب دا دی یاد نی پر هغه باندې دی کې خو لکه هغه خبره چې هغه شانته دغه نه میلاویږي که نه چې کوم لکه مطلب دا دی نور ملکونو کې د هغه جمهوریت چې یاره کم کس ته لکه وټونه لکه مطلب دا دی الیکشن وشو چاته لکه زیات شو بس لکه مطلب دا دی هغه منتخب شو انتخابي کلچر ټیک نه دی جی انتخابي کلچر لکه ټیک نه دی تاسو دا وایي بالکل ټیک نه دی زما 61-62 ایج دی دا واړه زاړه شو لکه مطلب دا بله خبره دا سرجي تاسو ګورئ همدغه شکلونه دي دې کې نور خلک ځان سره هغوی نه ځای کوي بېوسه سړی کمزوري کس مخلص سړی هغوی نه ځای کوي هماغه شکلونه دي یو بل نه وړاندې وروسته سي او مکه دروازه باندې دننه کېږي هغه قومي ته بالکل زبردست همدا چغې سورې موږ یې وهو خو لکه مطلب دا دی د دوی هغه ډانچه څه یې نه ده جوړه دا لکه مطلب دا دی جمهوریت پکار دی سیاسي پارټو کې مو الیکشن په صحیح طریقه پکار دی که مخلص خلک شته قسم مې درته ووایم که مخلص خلک نشته چې د دنیا یو واجبه غوندې چکر خوري
دا دنیا یو عجیبه غوندې چکر خوري چې کوم سړی سر جوړېږي هغه سړی سر خوري. ډېره مننه جي. د ملګرو دا ګیله ده که نه چې تاسو واورېده دا کالران لکه عوامو کې شعور شته او هغې هم غواړي چې حالات بهتری طرف ته لاړ شي، خو بدقسمتیانه تاسو خبره وکړه ښه دا راته ووایي چې د افغانستان نه زموږ ګیلې چرې هم نه ختمېږي. پاکستان دومره لوی لکه قرباني ورکړي، پاکستان ځان ورته دنیا کې مطعون کړي، پاکستان ځان دنیا ته ډېرې بدنامۍ ته او الزاماتو ته ونیسي، خو چې بیا هغلته هر حکومت راشي نو بیا پاکستان نه ګیلې هم کوي. اوس بار بار ورته حکومت دا وویل چې یاره ته کم از کم هغه خلک کنټرول کا چې کم تا سره دي. پهله خو چې انکار کېدو چې هلته څوک نشته دی. اوس کله کله دا وایي چې یار موږ ته لږ ټایم راکوي. څه ګوري که د پاکستان او افغانستان د حکومت دا سستوالی داسې رواني او دلته بدامني کې هغه خلک ملوث چې کوم هلته وي، نو د دواړو ملکونو خو تعلقات په متاثره شو او چې کوم موږ تمه لرو چې یاره تجارت به شي او معیشت به ښه شي، او هم چې داسې پاتې شي. بیا د افغانستان نه ټول نه زیات متاثره زموږ صوبه ده په هر لحاظ سره. لکه که کاروبار ښه کېږي او که خرابېږي متاثره کېږو به موږ په دواړو صورتو کې. او افغانستان اوس یو ځان له آزاد ملک دی، یو ځان له سټیټ دی. په کار دا ده چې حکومت پاکستان هغه د یو سټیټ په طور باندې ډیل کی او په هغه د سټیټ په طور باندې ډیل کولو سره سره د دواړو طرفونو تحفظات شته. د هغې هم تحفظات دي، د پاکستان هم تحفظات دي. دا دواړه تحفظات دي د ختمولو کوشش وکړي، چېرته هم دغه طرف ته لاړ نه شي، د ډز طرف ته. بخښنه غواړو دا یو کال به بل واخلو، خلک ډېرې کوي. هلو السلام علیکم آصف نثار خی جوړ. وعلیکم السلام. وروره وایه که نه مستا اواز وختي کټ شوی ووایه څه به وایې؟ یاره ما د یېرو چې د موکوار سټوډیو نه ده جی د موکوار سټوډیو څه ده جی دې سره د تاسو ریکارډ غږیږي دا ډېر ښه لکه تاسو والا اواز دې سره کنټیکټ شي. ښه او نو دا مشرانو څخه په صحیح ده، دا ټیکنیکل دغه ښه ټیک شو جی ټیک شو. مهرباني دا به پروډوسر صاحب بیا دا مسله حل کړي. موږ کوشش کوو چې کاشف الدین صاحب سره رابطه وکړو. ښه واسع صاحب تاسو خبره د افغانستان حوالې سره ما د افغانستان خبره کوله جي. نو دا د دواړو ملکونو په خیر کې دا چې د دواړو طرف ته امني. اوس د اعتماد سازي به څنګه کېږي؟ د دې دپاره به دواړه ملکونه اقدامات کوي. ګیلې شکوې خو ګوره د خلکو به خامخا دا زمونږ نو د دې ګیلې شکوو ختمولو به کوشش کوو. د هغې سره د بارډر باندې حالات خرابول یا خرابېدل دا نه زمونږ دپاره خیر دی نه د هغې دپاره خیر دی. خصوصا زمونږ د صوبې دپاره په دې کې ډېره لویه بدخیري ده. زمونږ په صوبه کې روزګار، امن او په ښه طریقه باندې لکه په مخکې باندې دلته حالات ښه کول دا ښه خبره دا ده چې موږ د اعتماد سازۍ یو فضا جوړه کړو. زه چېرته هم د دې په حق کې نه یم چې کومه خبره په ډایلاګ باندې کېدی شي، کومه خبره په خبرو باندې ختمېدی شي، نو هغه خبره که موږ په ښه انداز باندې په ښه طریقه باندې وکړو نو دا به ډېره زیاته بهتره د دواړو ملکونو دپاره. او اوس هم چې کوم د عدم اعتماد جوړ شوی دی د دواړو ملکونو په منځ کې، که د هغې په طرف ته زموږ تحفظات دي په کار دا چې هغې حل کړي. که د هغې زموږ طرف ته وي موږ د هغې له اعتماد ورکړو. دا دواړه آزاد ملکونه دي او دا آزاد ملکونه ګوره دا چېرته هم ګاونډ زموږ نشي ختمېدی. زموږ به یو ګاونډ یو ځای به اوسېږو. کاشف الدین سید صاحب په لاین باندې موږ ته راغو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب څنګه حال خیر؟ ته خیر دی ټیک ټاک کې؟ تا هم زما خیال چکر د ښه وکتوالو ما بس یاره څه په دې ورځو کې ونه ګرځې نو بیا به څنګه؟ نو دغه ګوره که د امن و امان صورتحال ښه وي نو سیل هم خوند کوي، کار هم خوند کوي. نو دا ما ته ووایه چې دا د باجوړ نه والې وزیرستان پورې اور لګېدلی دی، حالات خراب دي، خو مونږ ته بدقسمتۍ نه خپل صوبایي حکومت دې معاملې کې هغه څه سنجیده نه ښکاري. اوس مونږ خبره کوله، عبدالواسع صاحب هم دا خبره وکړه، لکه په کار دا نه وه چې کم از کم یو قبایلي ضلع کې یا کم از کم باجوړ کې لاړ شي د صوبایي کابینې او اجلاس د امن و امان معاملې سره وشي، بلکې دې پېښور کې هم نه دی کړی. څه ګورئ چې د ترجیحاتو کې چې د امن و امان دي نه اچولې د دې اثر به په دې صوبې څه پروزي نور؟ ډېره مهرباني آصف صاحب. آصف صاحب دا تاسو چې کومه خبره کوئ که نه، ګوره د کابینې د اجلاس ضرورت خو زما په خیال باندې شته. مونږ چې په تېرو 2-3 هفتو کې د کوم سانحو نه تېر شو که نه، په دغه سانحاتو کې دلته د خیبر پښتونخوا ولس ډېر زیات کمزور دی. ګوره تاسو وګورئ د دې نه وړاندې په باجوړ کې یو واقعه وشوه او اسسټنټ کمیشنر په هغې کې شو.
بالکل افسوسناک واقعه تاسو وګورئ جی لکه دا څومره افسوسناک واقعه وه او د هغې بیا د هغې چې موږ هغه د هغې کورنۍ حالات موږ ګورو د هغې ګورو بیا تاسو وګورئ جی اسسټنټ کمیشنر د یو پروسس نه تېرېږي دا د ملک د قوم د ریاست یا د حکومت یو ډېر لوی اساسي ټیک شو جی ها بیا د سواد سانحه تاسو وګورئ د سواد سانحه چې سړی په تصور کې راولي او صرف زه خو د هغه فیملي سره ملو شوی یم ځکه چې زما د کلي 3 ماشومان ډوب شوي دي او ما د هغې خلکو هغه کیسې اورېدلي دي او لکه دا په لیدلو کې او په اورېدلو کې بیا ډېر فرق دی او هغې چې هغه کم صورتحال موږ ته بیانوه او د خوشقسمتي دا وه چې د صوبې د اطلاعاتو مشیر د وزیر اعلی صاحب دا هم ما سره او ما بوتلي ولکې چې د دې خلکو خبرې واوري بیا د هغې نه وروستو دا کومه واقعه چې د مولانا خانزیب صاحب شهید حوالې سره مخې ته راله نو دې چې وګورئ بیا د دغې واقعې نه یو هفته مخکې که تاسو وګورئ په وزیرستان کې چې کومه واقعه راغلې وه او په هغې کې زموږ د سیکیورټي فورسز ځوانان شهیدان شوي او بیا په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان او په دغه پوره ریجن کې چې مسلسل زموږ فورسز زموږ پولیس زموږ فوج زموږ مقامي بلکانان مشران هندو دي دا په نښه کېږي نو دا صورتحال متقاضي دی دې صوبې ته د بھرپور توجه او د ولس او د حکومت په طرف په منځ کې د یو ډېرې کلکې رابطې ضرورت دی اوس په داسې حالاتو کې چې دا تاسو خو د کابینې اجلاس وایې زه وایم چې وزیر اعلی صاحب تللی وي او سوات ته تللی وي د سوات د خلکو دې جوړې کړې وي بیا باجوړ ته تللی وي بیا وزیرستان ته که نه تللی خو کم از کم هغې حوالې سره یو پیغام داسې تللی وي نو وزیر اعلی صاحب چې دلته خلکو امن پاسول کو لګیا وو وزیر اعلی صاحب د دې نه قافله روانه کړه او لاهور ته دعوت ته ماته په دې نوم باندې چې موږ د یکجهتۍ اظهار کوو د پنجاب اسمبلۍ هغه شپږ کسانو سره کوم چې معطل شوي دي نو زموږ دا خیال چې وزیر اعلی صاحب به ځي او د صوبایي اسمبلۍ د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به کینی او د هغه ام پي اے سره به ملاقات کوي وزیر اعلی صاحب د یو موړ د سنټ امیدوار فارم هاوس ته لاړو هلته کې یو ډېر ښه دعوت وشو او بیا پکې قوالینه اطمنا وشو نو د دې نه تاسو څه اندازه کوئ چې زموږ د حکومت ترجیحات تاسو د ترجیحاتو خبره وکړه په دې کې د دې نه زموږ د حکومت ترجیحات بیا یو بله خبره اساس صاحب د تاسو په نوټس کې راولم دا دې ورځو کې په چیف جسټس د پېښور های کورټ د حلبردارۍ حوالې سره کوم پروګرام و په هغې کې کوم اهم ملاقاتونه شوي د صوبې د ګورنر د وزیر اعلی او د اطلاعاتي وزیر او په هغه محفل کې دوی چې ګپ لګاو نو په هغه محفل کې موجود یو ډېر معتبر شخصیت ماته دا خبره وکړه چې د وزیر اعلی صاحب مخې ته د سوات صورتحال کېښودی شو او ورته وویل شو چې د سوات د ټوریزم تباه کېږي دا د وزیر اعلی صاحب دا ډېر معتبر سړی ماته وایي چې وزیر اعلی صاحب دا وایي چې نه دی راځي خلک که نه موږ نشو زموږ سره زموږ کیپیسټي نشته چې موږ دومره خلک هغه هلته کې فیسیلیټیټ کړو نو پکار ده چې دا خلک کم شي آصف صاحب سوات چې دی نو دا ګورې د دغه ټوریزم چې هغه علاقو ته ګورې ګیټ وی ده سوات ته به ته ځې نو چې سوات کې صورتحال ټیکي نو هغه به بیا خلک کالام ته او بالکل هله به جبې ته او دغې ځایونو ته به بیا تاسو سوچ وکړئ چې د سوات کاشف الدین صاحب په دې هم لږ ما حاضرینو ناظرین په دې لږ پوه کوي چې د بدامنۍ دا لهر آیا دا د افغانستان سره تړلی شوی دی او که افغانستان سره تړلی شوی دی بیا د دې حل څه دی او افغان حکومت د پاکستان خبرې ته غوږ ولې نږدي ګوره جی دا خو بالکل د افغانستان سره تړلی دی او د پاکستان او د افغانستان دا بادر چې دی نو په دې به زه څه خبره وکړم دا خو تاسو هم پرې ډېره ښه پوهېږئ او زموږ سره شریک نور مېلمانه بلکې زموږ ولس هم په دې پوهېږي چې دا ډېر اوږد بارډر دی او دا د دواړو ملکونو د طرف نه چې دې حوالې سره اقدامات نه کېږي نو دا نشي محسوس کېدلی بیا دې حوالې سره چې زموږ کومې ذمهوارۍ دي او بیا زموږ د حکومت د افغانستان د حکومت سره او د هغه ځای د ذمهدارو خلکو سره په کوم انداز باندې دا خبره اوچتوي نه په هغې کې تاسو بیا د صوبایي حکومت کردار وګورئ چې په هغې کې د صوبایي حکومت کردار څه دی زموږ حکومت یا زموږ وزارت خارجه یا د دغې معاملې د افغانستان په حوالې سره د پاکستان چې کوم خصوصي
نماینده دی صادق خان صاحب هغه چې کم کردار ادا کوي او بیا هغه کردار هلته چې خبرې وشي او بیا زموږ د صوبایي حکومت نمایندګان چې د افغانستان د حکومت سره ملاقات کوي نو زما په خیال د هغه ټولو رابطو او د هغه موقف د بې وقف کولو کوشش کېږي آصف صاحب. اچھا په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې د افغانستان حکومت سره دا مسله دا اوچتول هم دي او د دغه ځای نه چې کوم خلک راځي د هغې خلاف په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم د هغې خلاف یو مؤثر کاروایي چې ده نو دا به کول غواړي او دې حوالې سره به دغه زموږ قبایل چې دي دا په اعتماد کې اخیستل غواړي ځکه چې تر څو پورې د قبایلو اعتماد حاصل نه وي بالکل او قبایل مطمئن نه وي په دغه کاروایي باندې نو دا کاروایي مؤثره نشي کېدی. زما په خیال باندې دا وخت موږ د یو ډېر حساس صورتحال سره مخ یو او په دې حالاتو کې د صوبایي حکومت د هغې ډېره لویه ذمهواري جوړېږي. پکار ده چې هغې د سکیورټي ادارو سره د وفاقي حکومت سره اختلافات په خپل ځای هغه به هم کېږي هغه جنګ هم پکار دی ٹھیک دا خو خو لګي بالکل خو لیکن کاشف صاحب زما با اخري سوال تاسو نه دا وی چې ډیر بد الزامات لګیدل چې را صوبې کې کرپشن دی تاسو حالاتو نه ډیر با خبره یې بیا اخره کې دا نوبت دی لراغو چې هغه نیب چې هغه ډیر یعنی غیر متحرک شوی او هغه لبن مجبور شو د دوه غړي د دې اوس راغوښتي دي. ما دا سوال وختي یو بل ملګری نو کو څه ګڼئ چې واقعي دومره کرپشن شته دی چې نیب پکې اوس منځ کې پکې خولم؟ ګوره زما په خیال باندې دا معاملات د دې نه زیات دي چې تاسو وګورئ نو ګوره یو خو د کوهستان سکینډل د 400 ګروپونو وروسته اوس یو بل سکینډل چې کوم مخې ته راغی د سیټي امپرومنټ چې کوم پراجیکټ مخې ته راغی دا یو نوی دی او دا سلسله به آصف صاحب تاسو به ګورئ په وړاندې ورځو کې دا به نور کیسونه به مخې ته راځي او نور انکشافات دا به هم کېږي ځکه چې دلته کې خو تاسو ګورئ نه چې لکه ډېر په وضاحت سره دا وخت د اسمبلی په فلور باندې د کرپشن خبرې کېږي دا وخت په میډیا باندې د کرپشن خبرې کېږي دا وخت تاسو وګورئ چې دا ویل کېږي او ډېر ذمهوار خلک دا خبره کوي چې د 16 د 17 د 18 او د 20 د دغه پوسټونو باقاعده خپل او دا الزامات شته متعین دی دا خپل نرخ متعین دی او په هغې باندې زه دا خو ابتدا ده او دا د دوه کسانو ته چې نوټس جاري شو د دې راوغوښتي شو زما په خیال وړاندې نور کیسونه هغه هم راځي او دا پایپلاین کې شته شروع شو ډیره مننه کاشف صاحب ډیره مننه خوشاله اوسئ. واسی صاحب زما به تاسو نه سوال دا وي د کرپشن حوالې سره موږ خبره شروع کا څه ګورئ چې د کرپشن مخنیوي دپاره سیاسي جماعتونه آیا بل ورکر به ټرین کوي په دې افسرانو به نظر ساتي څه داسې یو شی پکار دی چې اوس لکه مونږ چې سیکریټریټ کې کینو مونږ دا خبرې وورو صورتحال وګورو لکه مونږ هم ډېر یرم پیدا شي او خوف هم پیدا شي چې دا کم طرف ته روان یو څه پکار دی چې وی اوټ څه دی؟ لومبۍ خبره خدا ده چې کرپشن به الله ختمیږي چې کله په کم خلک ګورنمنټ دی وزیران دي هغه خپل ځان بچ کړي دا لومبۍ خبره ده. ګوره دا خو زموږ په دې ملک کې عامه ده ټیکهدارانو نه پیسې اخیستې کېږي کمیشنې اخیستې کېږي او دا خلک حلال ګڼي دا حرام هم نه ګڼي یو پرسنټیج یې مقرري دي په هغې کې د ممبر صاحب ځان لري د کال مختصر خبره کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې ښه جی؟ په خیر څوک خبرې کې کم ځای نه واقف خان خبرې کوم نه په ډېر نو تاسو جوړ کار کوئ مننه څه به ویل غواړي روجانه؟ زه دا وایم که نه که موږ ښکاره بس انډیا له مشي تصور کو اسرائیل له ورکو که نه لنډه خبرو کول ته وخت نشته که نه او که نه ټایم لږ دی او دغه لږ شل د شګرد دي له موږ نو لکه عوام په دې ډېر هغوی خلک هم پې حیران دي چې دا ولې دا ولې چې دا एकदम دې سره د شګردو سره نشته جدید وسله ورسره نشته لکه دا یو گیم دی دا یو لوبه ده او که دا لکه جنګ دی په دې دا تپوس مونږ د مېلمنه د اخري سوال هم دا ستا حواله ته کوو ښه ډېره مننه مهرباني. ښه جي نو لومبۍ سټپ خدا دی که نه چې کوم ګورنمنټ دی کوم هغه به ځان صفا ساتي. دویم دا چې کوم خلک کرپشن کې چې دی صفایي نو چې کوم خلک ککړ دي هغې له به سزا ورکړي
نو هغې د سزا او د جزا نظام خو پاکستان کې عملاً ختم شوی دی. خوف به ولې هغې ته راځي افسرانو ته چې کوم کرپشن کوي؟ هغې ځکه نه یېرېږي چې هغه و چې زما د پاسه کوم سړی ناست دی هغه ته خپله حصه میلاویږي، نو زه هم پکې دا کار کوم. نو لومبیا خو پولیټیکل پارټۍ چې دي په خپله د خپل ځان صفا کړي نو په خپله کرپشن به ختم شي. آخري سوال به هغې باندې پروګرام ختمو. څه ګورئ چې د صوبې چې مالات موږ په خصوصي توګه د خپلې صوبې خبرو کې د دې کرپشن نه، د دې بدامنۍ نه، د دې بېروزګارۍ نه، د دې پسماندګۍ نه د وتو لار څه ده؟ صوبایي حکومت ته یا د ذمېدارو ته، پالیسي سازو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ زه به ساده خبره دا وکړم چې یو خبره دا که وفاقي حکومت دی که صوبایي حکومت دی، امن صرف په ګولۍ باندې نه راځي. امن د لپاره تعلیم، روزګار، عدل و انصاف او سماجی انصاف که دې خبرو باندې دا یقیني شي چې عوامو ته دا میلاویږي، زما خیال دی چې په خپله باندې به امن راشي. دا د هغې مختصر جواب دی. ډېره مننه عبدالواسع صاحب. عبدالواسع صاحب خبره ډېر په مختصر طریقې په دې ختمه کا او کتونکو اورېدونکو مونږ نن چې په کوم خبرو ورسېدو، مونږ چې کوم مېلمنو او بیا چې کوم مونږ سره کالرز راغه، نو دا ټول هغه خلک دي، دا ټول په دې وطن باندې، په دې خاوره باندې، په یو بل باندې دردېږي. دا ټول دا غواړي چې پهله د امن وي، دا ټول دا غواړي چې دلته د روزګار وي، دلته د خوشحالۍ وي، دلته د رڼاګانې وي. خو دې دپاره بنیادي شی په دې ځمکه باندې پهله ټول نه پهله امن قایم ساتل دي، ځکه چې امن نه وي سرمایه کاري به نه وي، تجارت به نه وي، ټوریزم به نه وي، کاروبار به نه وي. نو چې دا هر څه نه وي نو بیا به عام خلکو ته خوشحاله ژوند څنګه میلاویږي؟ دعا به کوو او دا امید لرو چې راتلونکې ورځې به دا چې کوم زموږ د فورس ځوانان قربانۍ ورکوي، پولیس قربانۍ ورکوي، ولس قربانۍ ورکوي، دا قربانۍ به ضایع کېږي نه او دغلته به یو ښایسته سهار ډېر زر موږ ته مخې ته راځي. د ټولو مېلمنو سره تاسو نه اجازت غواړو. واسع صاحب تاسو راتلو یو ځل بیا شکریه. تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.